बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ګران کتونکو ابجان تاسو ته مخامخ ویډیو زکه کومه چې زما یو څو خبرې دی او زما ته د یو څو کلونو داسې کمپلینټ راغی چې هغې باره کې زه مجبوره شوم او زه یو څو خبرې ریکارډ کول غواړم. د کرونا د وبا چې راغلی ده نو ګرانو کتونکو دا د الله تعالی یو قهر دی، یو عذاب دی، دا د الله تعالی د خفګان نښه ده. ګرانو کتونکو نن سبا یو خبر چلیږي چې د سعودي عرب د حکومت د طرف نه ټولې دنیا ته دا خبر دا پیغام تللی دی چې کیدی شي چې سخت کال حج ونشي. اول مالا پکار دی چې زم په خپل ایمان ویریږم او بیا د ټولو ګرانو کتونکو ته د ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې ټول په خپل ایمان باندې ویریږي. دا د الله تعالی د خفګان نښه ده. د حکومتونو چې د جوماتونه بندوي او یا چې دا سعودي عرب حکومت د جوماتونه بند کړي دي، دا مسجد نبوي بند شوی دی، دا بیت الله د طوافونه بند شوي دي. نو ګرانو کتونکو دا د حکومتونو نه دي بند کړی. دا خبر ګوره ذهنشین کې چې دا طوافونه دا منځونه دا الله تعالی خفه دی او الله تعالی زموږ سجدي نه غواړي چې موږ الله تعالی ته سجدي وکړو. دا د الله تعالی د خفګان نښه ده. په الله قسم ګرانو کتونکو ګوره زه بار ما تقریبا 11 ویډیوګانې وکړې او زه په هره ویډیو کې دا وایم چې ګوره د خدای د قهر نه ویریږئ. کو چا د مزدور پیسې نیولې دي، چا د مزدور حق نیولې دی، چا د رور حق نیولې، چا د خور حق نیولې دی، چا په چم ګاونډ کې د ترور د رور د ګاونډي د خور د ترور د تره د واره د یتیم د مظلومو حق نیولې دي. نو د خدای لپاره ګورې دي ته د خپل حقونه واپس کې او اسې نه چې په دې دوران کې تاسو له الله تعالی اړو مقابله درنه کړي او تاسو د دې دنیا نه لاړ شئ او د پردي حقونه ځان سره ویسئ. نن سبا سروې شروع شوې ده د راشن لپاره، د فوډ لپاره پیکې دي، د حکومت له طرفه اعلان دی. نو په هغې کې زیاتره خلک داسې دي چې هغه ډېر صاحب جایداده دي، خپل کورونه دي، خپل روزګارونه دي، یا په سعودي عرب کې دي، یا په امریکا کې دي، یا داسې دلته په نورو ملکونو کې دي، یا په خپل ملک کې دي او هغې د دې مستحق نه دي او هغې په هغه فارمونو کې لیکل کوي. نو زه لعنت په هغه خلکو باندې وایم چې کوم خلک سره دا اتارټي ده او دا فارمونه او دوی ډکوي دوی خلکو له، نو دا دې خدای تباه او برباد کړي. د کرونا د وبا راغلی ده، دا د الله تعالی د خفګان، دا د الله تعالی د قهر د عذاب نښه ده. ګرانو کتونکو ګوره د خدای نه ویریږئ او ټولو خلکو ته دا وایم چې ګوره کوم خلک دا فارمونه ډکوي نو ګوره د الله تعالی قهر راغلی، د الله تعالی عذاب راغلی او د دې عذاب نه که تاسو ونه یریدئ نو تاسو ګوره د بني اسرائیلو نه هم په ورخوا قوم یې بیا، ځکه چې په هغه خلکو باندې به سخته راله نو بیا به هغې وي نه ګورې موږ مسلمانان یو، موږ ایمان راوړی دی او چې کله به دې سخته لرې شو موږ نه راوړو ایمان او دا موږ هسې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په اولنۍ سپاره کې راغلی دي انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ای محمد که دوی ویرې او که ونه یرې دوی ایمان نه راوړي. ګرانو کتونکو ګورې زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې د خدای نه ویریږئ او چې د چا حق نه دي نو ګورې هغه په دې کې خپل نومونه مه ورکوئ او کوم چې د بېوسه د دیاړیمار د غریبانان د خرګاډو د رشکو والا دي یا داسې کلینډران دي یا داسې دکانداران دي یا مزدوران دي ګلکار دي یا بل دي یا بل دی او هغه د دې حق لپاره حکومت اعلان کړی دی او دا حق تاسو د هغې نه اخلئ. دا تاسو انتهایي ظلم کوئ. چند روزې زندگی ده، بچاهان تللی دي، پیغمبران تللی دي یا صحابه تللی دي، د دې دنیا نه تلل دي، رخصتېدل دي. نو د الله تعالی په دې عذاب کې لاړ نه شئ. د الله تعالی ته سر وسجود کړئ او دعاګانې د الله نه وغواړئ چې ګورئ الله زموږ ګناهونه معاف کړي. چې چا د چا نه حق والي د هغه له خپل حق ورکړي او توبه وباسئ چې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي. او دا جوماتونه چې بند شوي دي دا الله تعالی زموږ سجدي نه غواړي. دا بیت الله چې بند شوي دي دا هر څه چې بند شوي دي دا ګورئ د الله تعالی د خفګان نښه ده. دا د دې حکومتونو کار نه دی.